اوس په ستانه تاسو کومه چې الکه ته وای چې دومره علم فرض ده چې سړی په خپل ژوندۍ تیر کړي. نو زستانه تاسو کومه مسلمان اورورا چې زمیدار غنم وکړل او دا غنم بیا غوبل کړو تریشل کړو. وز د چې کله درمن وکړو غوبل کړو غنم تریشل کړو. وز دې تریشل والے صدانه ورکړي او هغه دانې د دې تریشل والا حق دی ځکه هغه گاډه راوسته تیل سوزي. وستاره تاسو د مسلمان اورور چې توای چې علم فرض دی او ماز د کړه دی نور دا سیواګر فقه او منطق و غیره صرف نه غدا معانی دا چې د کول فرض نه دي. نو زستانه تاسو کوم دي تریشل والے چې کوم دانې وړي نو بدی کې بل زکات تریشل والے ورکی کدا زمیدار وي. دا خبره د اوسه پوری چا پاکه کړی دا. بیا ما ته وی مولوی صاحب تر هغه ته نوې مسله کوي. نو نوې مسله نه کوم ټول عمر دي حرام خواړو ټول عمر دي ناروا وکړه. نو چې تا د مسله نه کوم خطبه بیا پوېږم نه کنه. نو اس کته وای چې زوایما نبی علیه الصلاۃ والسلام وی طلب العلم فریضه علی کل مسلم په هر مسلمان باندې علم زده کول دا فرض دي. مونږ سره یو قید ولګاو چې دی په 24 غنټې ژوندۍ چې کومه تیری نو دا به د پاتې چې دا ټیک دی او دا غلط دی دا حرام دی او دا حلال دی. په 12 میاشتې کال کې بدی چې کومه ژوندۍ تیری دا به ته پاتې. نو سوال داراغه چې د تریشل والا دانی وړي سیزن د تریشل والا د پاکستان بلکې د ټولي دنیا چې ستریشلې زموږ ډګر ته راجمه شوې دي. پدې طرف هم تریشل له باغه طرف هم تریشل له پدې پټی کې هم تریشل له پر اکاته کې هم تریشل له په بره کې هم تریشل له او دا حساب نشته چې تریشل والا دانې وړي اوس په زکات څوک ورکړي. دا دانې چې موږ ورکو نو دا مونږه د دې پیسو په بدل کې ورکو. اصل حق د دې تریشل والا پیسې جوړيږي چې دله موږ نقدي پیسې ورکو ځکه د تیل سوځولې دي. خود زمیدار سره نقدیت چرته نه راځي. عمر لدی په ودار باندې کار کیا دانه ور کوي ایو چو کې نو بیا وي بل سیزن کې وایواله 2 سیزن بیا پوری نو دې چې اوس پیسې ورکی خود د سره شته نه زمیدار سره نو دې د پیسو په بدل کې هغه سور کی دانه ورکی. نو اوس مسله دا پاکول غواړي چې دا تریشل والا بده دې دانو نه زکات ورکی ګدا زمیدار بده دې دانو نه زکات ورکی. نو دا خبره وکول غواړي دا خبره او پاکول غواړي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام او د قران د نصوص نه دا ثابتيږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې تاسو کله دانه وکړلې فصلم وکړو او دا فصلم لو کو چې فصلم لو کو نو بیت نه زکات ورکړي بیت نه عشر او زکات ورکړي. نو دا وزره تریشل لمخ کی خبره کوي موږ چې لو دې کړل لکه تریشل دې کړو نو لومبي دې زکات ورکړه چالتي ورکوم. نو تریشل والا کستانه دانی وړي نو دغه تریشل والو دانو زکات پتا باندې واجب دې ته وای ورکای. د تریشل والا سره موږ معاملې پاک کو کنه هغه ته موږ وایو الکه طالب له سم در کومه الکه طالب نه هم در کوم طالب یو له سم او دول سم در کوم د لومبي درمن ته چې راځي لومبي مسله پاک کی او د الله سره دا مسله نه پاکي چې الله وی چې تاسو دا زکات د دې تریشل والا دا ټول چې کوم شریک دی د دې ټول باور کوي. نو زه تاسو چې کوم پاتې شو دای زکات خو ته ورکای هغه لازمي ته ورکای زکات ته پاتې شوې دي خو چې دا درې بوجره تریشل والا وړي دا زکات هم پتا لري دې درې بوجو وصاله په حساب کو چې سوره بوجه تریشل والا وړي سوره ستاشي په ټولو کې حساب وکا داغه به زکات ورکي. نو اوس کته چا سره په دغه باندې زمکه کوي په نیمه باندې کوي نو هغه نیمه چې هغه وړو نیمه تا وړو هغه په خپل نیم کې زکات ورکي ته په خپل نیم کې زکات ورکي. پاتې شو دا اجاره والا مسله اجاره والا مسله دا چې ما ستاره پټي غسته ده زتا ته چې زه تعالی شل من دانه در کوم شل من دانه در کوم یعنی د شل منو پیسې بدر کوم دا خو بس زماستان نقد اټله پیسې نه شوی دا وز دې پټي چې ده نو 50 من دانه وکړي
نو اوس په دا زکات پرې 50 تومنو کې ورکې که په دې 13 منو کې به ورکای ځکه 60 منه خو اجاري والا وړي دي 13 منه تا ته پاتې شوي دي نو دا 60 منه چې اجاري والا وړي دي نو دغه اجاري والا چې 60 منه وړي دی د ستانه د پیسو په بدل کې وړي دي ته به د 50 تومنو څه کوې زکات په ورکای دلته په اجاره باندې کمې دغه ځمکې دلته په نیمو باندې یا په درې وي خو اجارو والا مسله داسې ده ګورئ اجارې والا چې څومره آمدن د دغې نه واغستو چې 50 منه یې واغست د 50 تومنو باندې څه کوي زکات ورکوي اگر چې 60 منه ترې نه نایب وړي دي نو نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم چې بیا تا ته دا پته لګي چې دا څومره علم فرض دی وستا ته بیا د عشر پته هم نه لګي چې یاره دا پکې سور ورکول غواړي نه خو هم زمیندار په دې پوهېږي چې یاره جي باراني ځمکه کې به چې دی نو لسمه ورکوي او په ټیبل والا ځمکه کې به شلمه ورکوي خو داسې دا خلک مونږ داسې پستړي شو پرې زکات څوک زکات ورکوي نه هغه د روژې نه مخکې مونږ شروع کړې ده که نه اور یو سړی چې ته لاړ شه هلکه زکات ورکول غواړي پلان کیلې ورکړه دا غریب دی مدرسې کې ورکړه دا چې دی نو حقداره ده مدرسه کې یاره جي مونږ له حساب نه دی کړی یاره جي مونږ له حساب نه دی کړی نو دا حساب به ته کله کوې چې قبر ته لاړ شي هلته خو به در سره بیا الله حساب کوي هلته به ته حساب نه کوې هلته خو بیا معامله ګډه وډه